بسم الله الرحمن الرحیم. دا لږ ضروری سبق ته دا واورئ. دنه مخکې تاسو په رسم المفتی کې کوم سبق ویلی او طبقات د فقهای کرام او طبقات تاسو ویلي، هغه به تاسو په ذهن کې راولئ. بیا تاسو د فقه چې کوم کتابونه دي ظاهر الروایات، هغه کوم کتابونه کتب سته شپږ کتابونه او سیر کبیر و دا شپږ کتاب، یعنی په هغې باندې تاسو پیریډ اخیستی و په د فقه ظاهر الروایات باندې چې قطب سته ورته ویلی شي. صحیح کتابونه چې کوم دي فقه کې د امام صاحب روایات چې دي د امام ابو حنیفه رحمت الله نه تواتر سره چې نقل دي، هغه کتابونه تاسو ویلي. طبقات د فقهای کرام، په دې طبقاتو کې یوه طبقه وه اصحاب الترجیح. کومه وه؟ اصحاب الترجیح. نو د اصحاب الترجیح چې کوم دی دا به د کتابونو کې اقوالو ته ترجیح ورکوي چې کم قول ته ترجیح ورکړی شي، او ترجیح په هغه ورکړی ده کتابونو کې په کومو الفاظو سره یې ورکړی ده، هغه الفاظ دلته ذکر شي په دې شعرونو کې. ښه ترجیح دا ما او تا کار نه دی، ښه چې ته اقوالو ته ترجیح ورکوې، ښه دا هر چا کار نه دی. لکه وابیان چې دي بېلارې شوي دي، وایي چې زه ترجیح ورکولی شم، ته نه حدیثو کې ترجیح هم مرجوح ترجیح ورکولی شي، نه فقهي اقوالو کې ورکولی شي. وابي په ټول امت کې 1400 سال نه تر اوسه پورې چې مسلمان تیر شوی دی، هغه به یا په خپله باندې مجتهد وي او یا به غیر مجتهد وي، د مجتهد به مقلد وي. داسې مسلمان دی لیدلی چې نه مجتهد وي او نه د مجتهد تقلید کوي، داسې مسلمان دی لیدلی قلیدلی تاسو وښایه. دا اوسنۍ زمانې کې انګریزانو د پیداوار دی. انګریزانو یو نوې شی پکې را پیدا کو چې 1400 سال کې مثال نشته. نو انګریزانو یو نوې شی را پیدا کو چې ته وابي غیر مقلد ویل چې دا په اسلام کې وې دا کسانه، خو 1400 سال کې مخکې یو خو بوخیا کنه. لکه مثلا ته وابي ته وایي چې تا په شان یو شی را ته وخه دی به درته وایي چې امام بخاري خو یا مجتهد و یا مقلد. امام بخاري خو ته نه کنه، هغه خو مجتهد و، مونږ ورته محدث وایو مقلد وایو، خو دوی خو ورته مجتهد وایي. دا خو معنی کنه چې مجتهد خو کنه. نو زه درته وایم چې داسې تا په شان شی وګوره چې نه مجتهد یې او نه د مجتهد پسې روانې تقلید کوي، داسې شی نشته په اسلام. نو لہذا د دې وابیانو صرف مقصد دا دی چې په اسلام کې تفرقات پیدا کی او خلکو ته حرام ښځې حرامې یعنی حلالولې خو نشي، او حرامونه خلک پیدا شي، پیداوار زیات کی، حرامونه خلک پیدا شي طلاق نه بعد. نو خبره دا سبق نه اوړي. نو اصحاب الترجیح و طبقات تاسو پکې ویلې وه، نو هغې متعلق اشعار واوره. وحيثما وجدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه أو الصحيح والأصح أكد منه وقيل عكسه المؤكد كذا به يفتى عليه الفتوى وذان من جميع تلك اقوا. دلته مونږه لیکلي دي، مولانا صاحب دا ولیکله، دا 12 الفاظ دي چې په کتابونو کې راغلي دي. په دې سره به قول ته ترجیح ورکړی شوي، په دې سره په دې کې لږ نور خو آسان دي، 100 الفاظ دي پکې چې هغې کې لږ شانت اختلاف دی، هغه به مونږ ووایي بس خبره به ختمه. یو خدا دی چې ویل شوي صفا لیکلی شوي چې یو قول ذکري بل قول ذکري، مثلا قاضي خان ذکر کړي یا هدایه ذکر کړي دي، البدايه والثناء ذکر کړي. نو الته کې بیا ورته ویلي چې یو قول دا دی بل قول دا دی بل قول دا دی، درې اقوال ذکر کړي او دلته د ترجیحي الفاظ ورسره نه وي، نو بیا به څه کوي. دا سبق په دې شرح عقود رسم المفتی کې مخکې شته، خپله یې وګورئ چې داسې درې اقوال ذکر شوي چې هغې سره دا الفاظ نه وي د ترجیحي الفاظ، بیا به څنګه پیژنئ؟ بیا به پیژنئ یا به د اول قول یا به د اول قول، یو خو به د مصنف چې دا د مزاج نه ځان خبره تمهید به ګوري چې د مزاج څرنګه دی. ځنه مصنف ټولو نه اوله ترجیحي قول راوړي چې ترجیح ورکړی شوي، او په دا منځ کې بیا بل قول راوړي، په آخر کې بل راوړي. یو د مصنف مزاج دا وي. ځنه مصنف مزاج دی چې اول د یو قول ذکر کی، بل قول ذکر کی، په آخر کې بیا څه شی کی د دریم نمبر قول دا ترجیح ولا ذکر کوي. ځنه مصنف دا وي چې دوا قول ذکر کی، یو قول سره وجه د ترجیح ذکر کی، دا الفاظ نه وجه د ترجیح ذکر کی.
مثال باندې پوه شو کنه یعنی هغه سره علت یې ذکر کی چې دا کول څنګه راغلی دی هغه فواید او علتونه ذکر کی انور اقوال راوړي په یې باندې غلی شي خدای یو کول سره صرف وای چې دا کول په دې وجه راغلی دی او وجه چې راشي کنه پوه چې دا وجه ترجیح د پر ذکر کړي په دې بزان پوه کی په دې خبره پوه شو او دا درې اقوال هغه چې دا ترجیح الفاظ ور سره نوي او یا یو بل پکې علما کرامو دالی کلی دي چې درې اقوالو کې د منځ ولا قول خو غن شي کېدل دا خو راجه د سره کېدل نشي یا به اول یا به اخر یا به د مصرف مزاج ته ګوري لکشن ته بخپل کوشش کوي چې الله فقات او بصیرت درکې قول به پیژنې خو دې کې اوس ذکر شوی دی چې په یو کې برغلی چې کله ترجیح الفاظ وي نو دې سره وی علیه الفتوا ټول اقوال و پرې دي چې کم قول سره دالی کلی شي چې علیه الفتوا او وبه یفتا او یا رغلی چې به ناخذ او علیه الاعتماد علیه عمل اليوم علیه عمل الامه دا پټول کې مضبوط لفظ دی علیه عمل الامه دا پټول کې اوچت لفظ دی دا ولې اوچت مضبوط لفظ دی په دې کې صرف او صرف ترجیحي لفظ نه دی په دې کې اجماع ده چې علیه عمل الامه چې رغلی نو دا معنا چې ترجیح هم ورکړی شوی دی او ټول امت په دې باندې اجماع کړی دا عملی اجماع علیه عمل الامه هو الصحيح هو الاصح یو ته زنه لیکلی شي هو الصحيح هو الاصح په دې کې خبره لګه پیچیده خبره سوچ ورته یو مصنف پې کنه یو مصنف یو کتاب له یو ځای کې به یو قول ته هو الصحيح لیکلی هغه بل ځای کې به ورته اصح لیکلی نو ته به څنګه پیژنې چې کم یو رواله صحیح رواله کا اصح رواله نو دا د منیا چې کما غیر لیکلی برهان الدین ابراهیم حلبی منیا چې کما شرح لیکلی نو هغه لیکلی دي چې دا صحیح برواله د صحیح د صحیح فاسد په مقابله کې صحیح ده او نور ټول علما کرام وایي چې نه صحیح نه اصح برواله دا اصح دا صحیح په مقابله کې ده او صحیح د فاسد او اصح د صحیح یعنی یو خدا دا چې صحیح یو قول یو لفظ دا سی چې صحیح هم یو خو زیات صحیح نو اصح دا لفظ چې دا کنه دا مضبوط تر هو الاظهر هو المختار فی زماننا دا څه قول چې زمون په زمانه کې دا مختار نو دا بدلیدلی شي زمانه سره دا قول چې د لیکلي په یو زمانه کې به یو قول باندې عمل کوي په بل زمانه کې لکه نن سبا مونږه په زکات کې دا صاحبینو په قول باندې فتوا ورکو ار روانه فتوا د چا په قول امام ابو حنیفه په قول په ذم بالاجزاء باندې مونږه نه په ذم بالقیمت باندې فتوا مونږه په چا ورکو په زمانه تیرولو په وجه سره ځکه چې په سرو زرو سپینو زرو قیمت کې ډېر فرق راغلی دی او بل وهو فتوا مشایخنا دغه الفاظ به تاسو یاد کړئ ښه اوس وګوره والفتوى عليه او دلته لیکلي چې عليه الفتوى یفتا به او به یفتا او چې کم چې په عربی کې غدا ده چې کم جمله ته چې تقید ورکوي نو مفعول به به اول راوړي مقدم به راوړي مفعول به چې مقدم راوړي دي نو دې ته ډېر زور ورکړي شوی نو چې رغلی چې عليه الفتوى عليه نه دا کوله دا کول څه دی مضبوط دی مفعول به اول رغلی جی سوایا دوا پکې نور دي هو الاشبه دا د صحیح ډیر مشابه دی والاشبه سمانا چې دا د صحیح ډیر مشابه دی سړی چې پکې تردد کې صحیح دی کنه خو د صحیح دا ډیر مشابه دی ورنږدې دا اصحاب الترجیح کار دی ښا زما اوستا کار نه دی هو الاوجه چې ما درته وی کنه چې وجه علت هغه ته دا قول ډیر نږدې دی وجه چې کومه دا چې کوم علت مونږ بیانو هغه ته دا قول ډیر نږدې دی بل خو پکې نشته نور الفاظ غالبا پکې راغلي دي مشایخو ذکر کړی دي که نور راغلي بیا هغه سره بیا هغه وضاحت وکړو امید دې چې تاسو په دې پوه شولې په دې مسله باندې دا ډېر ضروری سبق و ها دا تاسو یاد کړئ